نو مونږ صرف دا خبره کوو چې آینده دپاره که چا هم په دې دغه باندې ځمکه واغسته او چا هم د دوی سره ډیل وکړو نو خانه ګوره زمونږ ورسره نیمه ده 50% ورسره د سیاستوالو حصه ده مونږ به د خپلې حصې تپوس کوو په زور به هم کوو او په قانون باندې هم مونږ به په زور هم کوو او په قانون باندې به هم اوس مونږ ای سی ته درخواست کوو مونږ اوس ای سی ته درخواست کوو چې ای سی صاحب مهرباني وکړه د دې درخواست تاسو سره په اډوانس کې موجود دی دا دیول نوران کا او کته نورانه نو بیا به ان شاء الله تعالی مونږ ټول په جمع برازو ان شاء الله دا دیول نه ورانو او په دې به پاس چې سونه لاین آرډر سچويشن پیدا کیږي د دې ذمہوار به بیا د لوکل انتظامیه بالکل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول زاد د کیس متعلق یو مختصر بیان زکومه چې اصل کې زمونږ او د دې عثمان خیلو درمیان دا کیس څه دی اصل کې نو دا د لینډ کمیشن چې کوم دی نو دا ریپورت دی ا ډیسپیوټ بټوین افغان اب سیاست دا اینڈ چکدره الیجډ لینډ لارډ څوک دی دا افغان اب سیاست دا اینڈ چکدره دی دا صرف ټایټل نه دی عثمان خیل ار الیجډ ټیننټ دی relating to Sarkalijat Chakdara. The following villages are involved: Alimas, Barodai, Adam Derai, Bakandai, Ramyal, Gadar. The Land Commission come report چې ورکړی دی او د دې ریپورت پرانا کې بیا ډي سی صاحب چې لګېدلی دی افتخار الدین صاحب په 1972 کې هغه یو فیصله کړې ده د ایم ایل آر 123 تحت نو هغه هم څه شی د لینډ لارډ اینډ د ټینټ آف د 6 villages آپ سرکلی چکدره نو اصل کې زمون سره او د چکدروالو سره د دې دوه فیصلو نه علاوه څه شی بل نشته د ملکیت دا زمون د ملکیت فیصله ده او دا د ملکیت دا فیصله سپریم کورټ برقرار ساتلی ده او سپریم کورټ هم په خپل ډیسیژن کې هم دا شی منشن کړی دی د لینډ کمیشن او د ایم ایل آر 123 د 1972 دا د افتخار الدین صاحب نو زمونږ د ملکیت اصلي ډاکومنټس چې کوم دی اصلي کاغذ چې کوم دی او زمونږ دی هغه د لینډ کمیشن دا دی اوس مونږ راځو باقي درخواستونه چې څونه ورکړی شوي دي دا د اجرا دي دا د حد برارۍ دي دا د ملکیت نه دي هغه په مختلفو اوقات د 90 نه شروع شوي دي بیا تقریبا د ډېر وخته پورې دي او په هغې مختلفې فیصلې هم راغلي دي نو دا فیصلې چې په هم راغلي دا واحد د اجرا دي اوس زه مین سبجیکټ لرازم مین مسله دا ده په دې بایپاس باندې د دې چکدرې یو څو کورنو دکانداري شروع کړې ده یو دکان یې لګولی دی او د هغې دکاندارۍ په رڼا کې به درخواست ورکوي بیا راځي په هغه دغه باندې چاردیواري چاپېریږي او هغه ځای یو قسم له قبضه کېږي او پیسې اخیستی کېږي باقی قوم د چکدرې د دې نه خبر دا زما ورور دی دا زما د تره زوی دی د دې چکدرې یو غټ پښتون دی دا تی نه دی خبر نن ځکه ما دی راویستی دی چې دی هم دلته موجود او دا ټولې خبرې دی واوري نو دوی دا کار شروع کړی دی بله ورځ ډي سی صاحب راغی سپاټ ته راغی او اکرم خان ډېر د عمر سړی دی لالا هغه ولګېد او ډي سی صاحب ته ووایي چې دا ځمکه دا کم چاردیواري شاپېر شوي ده په دې کې 2 کروڑ روپۍ اخیستې شوي دي او باقي به ورکوي حالانکې دغه ځمکه دا کومه چې اوس دیوال ته چاپېر شوې دا همایون او لطیف په نوم باندې دغه شوي ده او اول دا د سیرۍ په نوم باندې دغه شوي وه د دې نه مخکې مشرانو پکې ګیم کړی دوی زمونږ د اوسه پورې دا فیصله ولې نه کېږي دا د ابتدا نه چې دا کم مشران د چکدرې را روان دي ټول عمر یې دا کار کړی ټول عمر یې دا کار کړی او شواړه ډکه شوي ده دوی ته پیسې اخیستې تحصیلدار یې درخواست ورکړی یو لی ورکړی بل لی ورکړی بیا په هغې باندې هغه کار شوی دی او هغه شواړه چې دی نو هغه ډکه شوې ده اوس ګوره جي دوی یو سټامپ لیکلی دی حالانکې د مخکینی سټامپ چې دی دا د سیرۍ په نوم دی اوس دا یو سټامپ دی چې دا د دوی د پایل حصه ده اوس دوی په خپله په دې سټامپ کې څه وایي دلته کې دا وایي د چا سره چې روغه کوي دا د فریق مقدمه بعنوان افغانان چکدره بنام همایون وغیرہ فریق دویم کو علم نه دا وایي دی څه وایي چې د دې مقدمې فریق دویم ته علم نه و لکه چاته نه و د همایون د چا چې د ځمکه اخیستې ده علم نہیں تھا کہ یہ مذکورہ رقبہ شواڑہ ہے
نو دے پخپل باندې دا ثابت کې چې دا شواړه ده. اب طریق بالا نے آپس میں خانگی تسبیہ اور رازیونامہ کر کے هغه ود رازیمنو کو ورور التکارم شروع کو چار دیواری تم چاپی رکړو چار دیواریم په جلتۍ کې چاپی رکړه لاندې وته ډي پی سي هم نه کړي. اوس پدې کې 2 کروڑ روپیا غستې شوې دي. خدا روغ چا کړی دا روغ وسره فضل خلاق دے ندیم دے اجمل دے علی نواب دے مامن نثار دے حمید اللہ دے عبید الرحمن دے علمزیب دے جمشید دے مراد دے محمد عالم دے شازم دے سنگین دے همایون دا غوی د طرفه دے بغزمین هم دا غوی د طرفه دے او زرتاج دے او دا بل لک دے سید جان دے او کدبل سوک دے. دوی ترمنځ دا روغ شوی دا او دا 1,33,000 فوټ دا. اوس یو ورکوټ غونته کوېسچن دی زمونږ اجرا روانه ده کدا د دې چکدري قوم سره دوی لایبل وي او دا وسره امانتګر وي یو قسم له اخلاص وسره وي نو دا ځمکه خونن په 3,000 روپۍ فوټه سبا و په 10,000 روپۍ فوټ و او الریډي د دې فیصله شوې ده د اجرا کاروي روانه ده په شواړ کې راغلی ده نو دوی په ایڈوانس کې د مین کیس نه دوی دا کیس راواړی ولي او بیا دا روغي وسره ولي کوي او دا کاتی ولي کوي دا ځان لکي اوس د چکدري دا قوم وای چې آیا دوی له سور کړی شوی دي په دې مخ کې ورځ کې تاسو کوی 5.74 لک روپۍ لګېدلې دي کومه دوی درې کورونو خرج کړي دي باقي چې درول خو پیسې هم نه درکړي هغه شوې د دینه علاوه د ټاونشپ روان دي د ټاونشپ متعلق ز انتظامیه ته داویم ټي ام ای ته داویم تحصیلدار سره ته داویم چې ټي ام ای لګېدلې دوی لګېدلې یو پایلټ د پیروشا سره تخاص کرویم یو پایلې وته خو دی او دا غي مطابق دا غوینه انوسی غواړي د بلډینګ په باره کې بل دوی غواړي چې یاره یو رجسټري تیار کړي دا یو قسم د یو لیګل شکل ورکړي نو د دې لپاره کم کس چې زیرا زینو هغه د اوچ هغه شاهد دی الانکه هغه د ځمکې سره تعلق شته نه یو قسم له هغه په دې کې دغه د غیر متعلقه دی اوس ځمکه چې اغستی ده نو هغه دې کسانو وسنی اغست دینه مخکې چې دینو د روشمن لازمانو اغستی و او د دینه بعد دوی خرڅ کړی دا په عبدالرحمن ولدی محمد غنی سکنا خادقزی بالا تحصیل دینزی دویم کس دی داود خان ولدی پلیستار سکنا شیرآباد بټخیله ضلع ملاکنډ او بل شاه خالد دی او حمودی دی. اوس سوال دا دی د دې په باره کې ما ډي سي صاحب له درخواست ورکړی دی په 20/5/2025 کې هغه درخواست مارک شوی دی ای سی صاحب ته او وس تاسو په خپل سوچو کې دا د دویمه میاشتې روانه ده ای سی صاحب په هغې باندې زره برابر څه کاروایي نه ده کړې او نه دا کسان راوختي د اوسه پورې به هغه کاروایي نه ده کړې. اوس یو سړی ولګېد هغه درخواست یې وکړو د ډي صاحب نه مارک ډي صاحب ورته حکم کړی د هغې باوجود تاسو ای سی صاحب هغه نه ده راغوښتی په کار ده چې موږ دواړه فریقې راغوښتې وي نو د اوسه پورې هغه نه ده راغوښتی. نو زه چیف سیکرټري صاحب ته زه سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس ته د های کورټ چیف جسټس دا خواست کوم چې زمونږ دا خبره واوري چې زمونږ په دې اندیزه کې د لا اینډ آرډر سچویشن را روان دی بیا به د دې هر څه د انتظامیه ذمہواري مونږ بیا ان شاء الله تعالی سره د خزو سره د بچو ټول په جبه باندې راوزو دا مین روډ به بلاکو به مکمل تور به بلاکو او بیا به تر هغه پورې د روډ نه باسو او بیا به مونږ د سکیورټي ادارو نه دغه غواړو مونږ د چیف جسټس مونږ د چیف اف آرمی سټاف نه انصاف غواړو بیا مونږ بیا د دې خلکو نه غواړو دا لینډ ګریبینګ روان دی او بایپاس کې وځه د دریو کورونو دا کار وکړو وس واورئ جی الان کې بل ورځ ډي سي صاحب ته شهزاد سنگین شهزاد څه خبره کوي وې دا ځای په الان کې د خو مودې نه دی کنه وې دا ځای په شواړه کې نشته اوس په خپل هغه چل کوي و دی په شواړه کې نشته نو دا سنگین شهزاد په خپل باندې درخواست ورکړي د په 7/5/2025 کې او د په خپل دا وی چې دا شواړه ده او دوی زورور خلک دی او ایلیګل کار یې پکې شروع کړی دی ډي سی د درخواست ورکړی دی ډي سی دا ساين کړی دی هغه به تاسو د پریس کلب ولا برا دغه ورولېګم تاسو به دغه سره دا کوي اوس درخواست د چا چاره باندې دا وته د غوي ساين دي حمید الله دی فخری عالم دی سنگین ولدی حبیب الرحمن دی او مراد خان ولدی استم خان دی د دې کسانو د طرفه باقاعده درخواست ډي سی ته شوی دی او ای سی ته مارک شوی دی وس ای سی صاحب دا درخواست هم د ځان سره جنده کړی دی او زماغه درخواست هم جنده کړی دی او هیڅ قسم څه کاروایي پې نه کوي صرف چک درواله ډیل ته پرېښودي دي
نو دا معامله چې دنو دا د 3,20,000 فوټ نه غالبا سیوا ده کالونی پکې جوړیږي ابل ډي سیب راغی او ای سی سیب ته زما د مخې حکم وکړو او ورته وی چې په دې ځای کې څوک کار کوي نو هغه ونی سو ځوړنې کا نو آیا ای سی سیب د ډي سی سیب اډر ولینه فالو کوي ولینه امپلیمنٹ کوي هغه دې دا خبر وکړي کنه چې د چا د وجنه نه امپلیمنٹ کوي نو اول نمبر مونږ په دې بایپاس باندې چې سونه سوداګانې شوي دي او څوک یې کوي نو هغوی ته مونږ دا وارننګ ورکو که څوک هم په دې باندې سودا کوي د هغه پیسې به ضایعوي په دې رسید کې هم دا معین دلی او د لطیف دلی په دې رسید کې په صفا الفاظو لیکل شوي چې دا شواړه ده نو چې شواړه ده نو زما او د مشترکه ده د دې سپریم کورټ د فیصلې د دې د های کورټ د فیصلې د دې لینډ کمیشن د فیصلې مطابق چې دی نو زو او چک دروال په دې کې 50% مالکان یو دا د چکدرې دغه موجود دی په خپل باندې قرار کوي ټیک ده سره یو مشر موجود دی یو معتبر سړی موجود دی او د په خپل باندې قرار کوي نن ما راغوښته دی نو دا څه شی دی و سنگین شهزاد د بل کار څه چل کړی دی کله چې دوی د 5.76 لک روپۍ راوخت دي نو دا هغه د پردازه چې ويم چې ز پته مرګره کې ډي سی سیب ته ويم چې رجسترار ته حکم ورکړي چې دا رجستري ونه شي د دې نه مخکې هم دوی یو رجستري کړی دا او هغه رجستري هم جعلي جوړه کړې ده او په کار دا و دا خو موویبل پراپرټي نه و دا خو موویبل و موویبل نه و نو په کار دا ده چې په دې کې د دې مختارنامه جوړه شوې نو تلی الته شپږ کسان تلی دی ولته دسخط کړي اوس زته هم د دې مین خبره تاسو ته خیم دې کې زما د ورور د پیدا محمد دسخط نو دا خو زما سره ټول عمر دغه ډاکومنت پرتی دی دا غوتم دغه نه دا دسخط هم دغه نه دویمه خبره ده چې پلاران چې کم دینه هغه ژوند دي او د زوی سره مختارنامه هم نشته نو ګورې جی اسد خان ولدی اجي نواب چیرمن سیم دا غزوی دسخط کوي دی په دې مختار عام کې دسخط کوي بل څوک دسخط کوي عتیق الرحمن ولدی شمشور رحمان خان پلاری ژوندې دی بیا دسخط کوي دا وګورئ جی طارق وسیم ولی سیب ژوندې بیا د نوید خان ولدی حسن خان دسخط کوي په دې کې بیا یاسر خان ولد علی نواب هغه په دې مختارنامه کې دسخط کوي په مختار عام کې او بیا مراد خان ولد هستم دې کس اول خود دا مختارنامه هم جعلي ده او په دې مختارنامه په وجه باندې پیسې راغستې شوي دي سونه 5.76 لک روپۍ میلیون روپیز دا راغستې شوي دي نو ولې دلته ړانده کاته چلیږي او په کار د دې رجسترار چې دا مختارنامه جوړوله نو د دې انکوایري ولنه کوله دی ویریفیکیشن ولنه کوله دا کسان راغوښته ولنه دا ته تاسو ولنه کوله چې تاسو پلان ژوند دي کنه دي ژوند دي بیا څه کوي دغه پیسې چې کله راوباسي نو د دې لپاره دوی یو اپیډیویټ ورکړي او په هغه اپیډیویټ کې دوی په خپل باندې دا اقرار کوي او ضمانتنامه ورکړي د شپږو کسانو کچري د بره عدالت نه یو حکم راغی نو دا پیسې به واپس کیږي نو مونږ خو په دې باندې ډېر درخواستونه مو ورکړه هغه حکم پې هم رانغی او چې دا ډاوټفول نه وی او په دې کې شکوک و شبهات نه وي نو تحصیلدار د ده نه دا اپیډیویټ ولغسته ضمانتنامې ترې ولغسته دا ضمانتنامې خو په دې وجه ترې اخیستې ده چې دا شی شکي و دا خو دلته یو دنده روانه وه دا مشته د سیس دا د چکدرې دا ټول چکدرې ووایي چې تاسو ته په دې 5.76 لک روپۍ کې تا یو روپۍ میلاو شوي ده هېڅ چاته نه دی میلاو شوي پیسې د دغې 2-3 کورونو په جب کې موجود دي پراپرټۍ پې کوي یو شی پې کوي بل شی پې کوي بل رشوتونه پکې ورکوي او اوس یې په دې بایپاس باندې دا دنده شروع کړې ده دکان یې کولاو کړی دی نو ډي سی صاحب ډېر محترم انسان دی هغه په خپله باندې بذات خود راغلی او حکم یې کړی نو زمونږ ګیله او بلکې وارننګ مونږ ورکو د ادینزۍ انتظامیې ته چې وروره تاسو د ډي سی صاحب حکم امپلیمنټ کوئ زما په دې درخواستونو باندې کاروایي شروع کړئ او کم دیوالونه چې والی شوي دي دا وغورځوئ او په دغه کې چې کومه کاروایي روانه ده ورځ په ورځ باندې لږ لږ کار کېږي په ټاونشپ کې نو دا کار دې بند کړی شي او ټي ایم اے ته زه دا خبره کوم ټي ایم اے زه فیروز شاه صاحب ته ټوله دا وایم چې بهی هېڅ قسم په دغې کاروایي ونه کوي تاسو به له NOC نه ورکوئ تحصیلدار صاحب ته دا وایم انور زیب په دې کې ورسره یو قسم نه انوال دی پټواري بل زمونږ ستمزیبي څه ده د 2.5 کالو نه مونږ منډې وو د دې امایون دلې متعلق د دې فایل د دې فیصله 3 میاشتې مخکې دوی له هغه استثنا ورکړی کې شوي ده
او زه تلم او د ای ډي سي صاحب د ریډر ته شل ځله ما ویلي دي چې مال د دې متعلق ریکارډ راکاو بل به مو دا وي چې ته به د مین کیس نه لرې کوې چې موږ ته پته لګي 3 میاشتې مسلسل ته تلم او کله به یې فایل دې غاړه دی او کله به یې هغه غاړه دی بیا مې ورته د ای ډي سي صاحب د مخې وویل ستا دا ریډر دا کار کوي اوس زموږ سره دا معاملات هم کېږي نو زموږ سره خو بل اپشن نشته موږ سره خو لارې محدود دي بیا موږ به راځو دا روډ به بندو او تر هغې پورې به دا روډ بند دی چې زموږ په دې خبرو باندې عمل نه شوی جرګه روانه ده مونږ ضمانت جمع کړی دی باقي پر چې دی نو هغه ضمانت نه جمع کړی پرون ډي سي صاحب ته حکم وکړي ضمانت جمع کوي د چکدرې هغه یو کس سنګین شهزاد را دی خوښ او دا یو وي چې مونږ یې نه جمع کوو د دې زما د مشران د روډداده دلیم ګواه دي او ورسره چې کوم دی نو دغه دا څه ورته وایي د عثمان خیلو کم کسان چې موجود وو هغوی ما ته رینګونه هم بیا وکړه زما سره دغه موجود دی بلکې په هغه وخت کې ویډیوګانې شوي دي هر څه ریکارډ موجود دی په ریکارډ باندې دا خبره ده چې هغه ویل موږ ضمانت نه جمع کوو دا ولې نه جمع کوي چې دوی به په دې بایپاس باندې دنده کوي چونکې 5 کروڑ 76 लाख روپۍ والی دي په دې ټاونشپ کې د دوی سره گیم کړی دی وسره د همایون په دغه کې دا د لیکل کړي دي دا د سټامپ پیپر موجود دی دا به زه شیر کم نو دوی ځان له یو دکان کولاو کړی دی نو زه دا غواړم چې دا دکان دې بند شي او په دې بایپاس باندې کله په کرش پلانټ پسې ورځي کله په څه پسې ورځي کله په څه پسې ورځي نو موږ صرف دا خبره کوو چې آینده دپاره که چا هم په دې دغه باندې ځمکه واغسته او چا هم د دوی سره ډیل وکړو نو خانه ګوره زمونږ ورسره نیمه ده 50% ورسره د سیاستوالو حصه ده موږ به د خپلې حصې تپوس کوو په زور به هم کوو او په قانون باندې هم مونږ به په زور هم کوو او په قانون باندې به هم اوس مونږ ای سی ته درخواست کوو چې ای سی صاحب مهرباني وکړه د دې درخواست تاسو سره په ایډوانس کې موجود دی دا دیول نوران کا او کته نورانه نو بیا به ان شاء الله تعالی مونږ ټول په جمع برازو دا دیول نه ورانو او په دې بایپاس چې سونه لاین آرډر سچويشن پیدا کیږي د دې ذمہوار به بیا د لوکل انتظامیه بالکل مونږه اوس په اخیره کې جسټس سپریم کورټ نه او د چیف جسټس پېښور نه مونږه درخواست کوو چې مهرباني وکړئ زمونږ د 34 سال نه د معامله روانه مونږ ډېر زیات وکړي دو او دا زمونږ د مشرانو مخکې هم چې دی مونږ له دوکې راکړي دي دا کیس یې ځنډولی دی نو مهرباني دې وکړي او په دې کې دې زمونږ سره په دې کې مدد وکړي او دې انتظامیې له دې سپورټ ورکړي چې زمونږ دا مسلې په دې کې حل شي او دې نه لا اینډ آرډر سچویشن پیدا نشي والسلام